انی جاعل فی الارض، یقینا زه پیدا کوونکی یم، فی الارض په ځمکه کې، خلیفة، یو خلیفه، یو مامور. دې ځای کې یو خبره هغه په ذهن کې ښودل ډیر ضروري. هغه دا ده چې اکثر خلک د دې ځای معنی کوي چې زه پیدا کوونکی یم، فی الارض په ځمکه کې، خلیفة، جانشین. نو جانشین اوس دا څه ته وایي، د دې پیژندل هغه پکار دی. جانشین دې ته وایي چې یو کس هغه په خپل یو کار ته نشي رسیدي، نو هغه په خپل ځای باندې بل کس هغه مقرر کړي چې یاره زه دا کار نشم کولی، دغې ته زه نشم رسیدي، نو زما په ځای باندې دا کار هغه ته سرته رسوه. نو دا خبره خو زمونږ د ټولو عقیده ده چې الله تعالی هر یو څیز ته رسیدي شي په یو ټیم باندې چې هغه کون کی نو فیکوني، نو هغه هر یو څیز ته په یو ټیم باندې رسیدي شي. اوس دې کې د خلیفتن د دې معنی څه ده؟ نو خلیفتن د دې معنی ده مامور، یعنی الله تعالی ورته حکم کوي، الله تعالی غل احکام ور کوي، هغه احکام هغه په دنیا کې نافذ کوي، نافذ کوون کې د احکام خپل. اوس جانشین لکه په دنیا کې انسان وګوري، وزیر اعظمي، صدري، گورنري، وزیر اعلی، ناظمي، اے سی، ډي سی وغیره، دا ټول هغه مقرري. اوس دا د څه دپاره؟ ځکه چې وزیر اعظم دې ټولو کارونو ته نشي رسېدی، هغه خپل ځان نه رستو مامور هغه جوړ کړي، هغه خپل ځان نه رستو هغه جانشین هغه جوړ کړي چې یاره دې جانشین ته به هغه یو کار هغه زه حواله کړم، هغه کار هغه به دې سرته رسي، ځکه زه دغې کار ته رسېدی نشم. الله تعالی هر کار ته رسېدی شي. نو دې ځای کې د خلیفتن معنی هغه جانشین نه دی، بلکې د خلیفتن معنی نافذ کوونکي د احکامو د الله تعالی، ځکه چې الله تعالی انسانانو دپاره هم د انسانانو د جنس نه هغه کس مقرر کړ چې د الله کوم حکمونه دي، د الله د طرف نه کوم دین راځي، هغه دین هغه دوی ته واضح کوي، هغه دین هغه دوی ته هغه